کسان په یو شي دعوه وکړي په هغې کې دغه شی د یو په قبضه کې یو دا قبضې والا دعوه وکړي دا خارج دعوه وکړي چې ما د دې قبضې والا نه اخیستی دی او قبضې والا دعوه وکړي چې نه ما د دغه خارج نه اخیستی دی یو شی دی خارج او قبضې والا دواړه د شرا دعوه کوي قبضې والا خارج نه د شرا دعوه کوي یو خارج قبضې والا نه د شرا دعوه کوي او دواړه ګواهان هم پیش کړي نو دې کې د شیخینو رایې دا ده چې تهاترت البینتان دا ګواهان دا بینه به د دواړو رد شي ساقط بشي او دا شی مدعا دا به د ذلیت د قبضې والا په قبضه کې په ملک کې پاتې شي پوه شولې پې امام محمد رحمه الله وایي نه جي د دواړو ګواهانو له به اعتبار ورکړی شي بینو له او فیصله به د خارج دپاره وشي مخکې ځو که نه ورته وګورئ هدایت ما ته به ګورئ ښه چې کله مې وایي خبره کول وإن أقام كل واحد منهما کچرې قایم کړو هر واحد منهما په دې خارج او ذلیت کې البینه بینه على الشراء بشرا باندې من الاخر د بلنا ولا تاریخ ما هما تاریخ یوم نو ذکر کړی دا ټکی پکې مانو ویلې چې د چا تاریخ مخکې د چا رسول د شرا والا تاریخ دا نو ذکر د دې مسله رسول روانه ده که تاریخ ذکر شوی تهاترت البینتان نو ساقط بشي دواړه ګواهان دواړو طرفونه ګواهان ويترك الدار بینتان من دواړه بینې ويترك الدار دار به پرېښودلی شي فی ید ذلیت په لاس د ذلیت کې قبضې والا کې قال هدی مولا فرمایي وهذا عند ابي حنیفه و ابي یوسف رحمه الله هم دا مفتا به رایم ده وعلى قول محمد رحمه الله د امام محمد رحمه الله رای دا ده چې یقضى بالبینتین بینو باندې به فیصله وشي دواړو باندې ویکونو دا دار چیرې للخارج ته به میلاو شي هغه وی عمل په دواړو بینو باندې ممکن دی که نه تاسو لږ وخت شئ څنګه ممکن دی د ذلیت باول له خارج نه اخیستی قبضه به هم پې ذلیت کړي صحیح شو بیا به واپس په دغه خارج باندې خرڅ کړی او لا قبضه به نه یې ورکړي نو قبضه دې وله ورکړي خارج نه باول ذلیت اخیستی ګواهان به پې موجودي دغه ګواهان شو شرا باندې ټیک شو قبضه هم وکړه واپس یې په خارج خرڅ کړی دی خارج چې د شرا دعوه د ذلیت نه کوي په هغې هم ګواهان هغه پیش کړه بس صرف قبضه پاتې ده قبضه دې ورله ورکړي نه رسېږي او که راولټې کو نه صحیح کېږي چاول د ذلیت اول خارج اخیستی د ذلیت نه علا قبضې نه یې ورکړي او بیا د ذلیت واپس اخیستی د خارج نه دا نه صحیح کېږي ځکه دلته خو بیه قبل القبض ده خارج لا پې قبضه نه ده کړې واپس یې په ذلیت خرڅوي او بیه قبل القبض په عقارو کې هم د امام محمد رحم الله په نظر نه ده صحیح ورته وګورئ لأن العمل بهما ممکن عمل په دواړو بینو باندې ممکن دی فیجعل وبګرځولی شي کأنه اشترا ذلیت گویا چې اول ذلیت واخیستله من الاخر د خارج نه وقبضه او قبضې هم وکړله صحیح شو که نه ذلیت واخیسته ثم باع بیا ذلیت خرڅه کړله په خارج باندې ولم یسلم له وتسپارلې نه ده لأن القبضه دلالت السبق دا قبضه دا د سبقت دلالت دی دا په سبقت دلالت کوي دا مسله مخکې تېره شوې وه چې چا قبضه کړي گویا چې اول دا اخیستي لأن القبضه چې دا دلالت السبق دلیل د سبقت دی علی ممر نو اول بیا ذلیت کړي شرا خارج نه قبضه هم پې کړي د دې نه وروستو یې په خارج خرڅه کړې ده نو چې خرڅه کړې ده ګواهان هم شته ور دي کې ولکه مخکې موږ ویلي لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه قبضه باندې قدرت دلالت کوي چې شرای مخکې ده نو قبضه ولا شرا مخکې ده ولا يوكس الامر امر عکس کېدلی نشي دا مې ویل څنګه نشي چاول خارج اخیستی ذلیت نه او لا قبضه خارج ته نه میلاو
او دا خارج واپس په دې ذلیه دي خرڅي دا خو بیا قبل القبض شوله شی قبضه کړی نه دی اوس واپس خرڅي دا خو کېدی نه شي د امام محمد رحم الله په نظم باندې په عقارو کې صحیح نه ده لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار أكل كفعقار كي بعنده دي امام محمد رحمه الله پنز نه ده صحیح ولهما د شیخانو دلیل واوري ان الاقدام على الشراء شیخانو خو البيناتان ساقط شي کنه وجه څه ده یوم داوه د شراء کوي بلم داوه د شراء کوي ګواهان پیش کوي چې زه داوه د شراء کوم مثلا یوسف معنی نه زه دا مانم چې دا شی اصل کې د یوسف دی ماته اخیستي اصل کې د یوسف دی به چې یوسف داوه کوي د شراء زمانه نو یوسف دا معنی چې دا د دی نو گویا چې هر یو اقرار کوي اقرار چې دا شی د بل دی نه رسې به خبره مانی هر یو څه کوي اقرار کوي دا داسې شوله لکه چې د یو ګواهان لکه زما ګواهان په یوسف اقرار کوي چې یوسف اقرار کړی زما دپاره د یوسف ګواهان په ما اقرار کوي چې هغه ګواهان وایي ما یادی د اقرار کړی یوسف دپاره او چې کله ګواهان دغه شانی د یو دپاره اقرار په یو اقرار کوي چې بل یې کړی په بل اقرار کوي چې د بل یې کړی دا ګواهان رد کیږي به ساقطیږي دلته هم دغه شان وشي ان الاقدام على الشراء دا اقدام په شراء کول لکه زه وایم چې ما د یوسف نه اخیستی اقرار منه بالملک دا زما د طرفه اقرار دی د ملک للبایي چې دا د بایي ملک دی وایي چې ما یوسف دپاره اقرار وکړو او یوسف چې شراء داوه کوي زمانه نو دا اقرار کوي د دې خبرې چې زما بایي ګڼي نو زه مالک یم نو زه یوسف مالک اقرار کوم او یوسف زما د ملک اقرار کوي فصار كأنهما دا به داسې شي لکه دا دواړه چې دي قامتا علی الاقرارین دا دواړه ګواهان دا قایم شو په اقرارینو باندې دا خبره مې وکړه څه مطلب زما ګواهان اقرار کوي په یوسف چې د ما یادې د لپاره اقرار کړی او دا زما ګواهان په یوسف دا یوسف ګواهان په ما گواهی ورکوي ما یادې چې د اقرار کړی یوسف دپاره او دې صورت کې حکم څه ساقطیږي خجی فصار كأنهما گویا دا دواړه بینی چې دي قامتا علی الاقرارین په دوه اقرارینو باندې قائم شو وفيه التحاتر او دغه صورت کې خو بالاجماع تحاتر د ساقطیږي ګواهان کدا ها ہونا زموږ مسله کې هم تحاترت البینتان وکا بالاجماع په کوم کې تحاتر دی دا کوم چې بار نه ویلا چې دوه ګواهان ما په باره کې اقرار کوي ما په باره کې گواهی ورکوي چې د یوسف له اقرار کړی او دوه ګواهان د یوسف په باره کې گواهی ورکوي چې د ما یادې د له اقرار کړی دغه صورت کې بالاجماع ګواهان ساقط دي زموږ مسله کې هم ګواهان ساقط شي ولأن السبب دا دویم دلیل دی امام محمد رحم الله باندې ردم دی هغه دلیل څه چې دواړو ګواهانو باندې عمل کول دواړو ګواهو شهادت باندې عمل کول ممکن دی که نه هغه دا چې اول ذلیت اخیستی دی صحیح شو به ذلیت واپس خرڅ کړی په خارج باندې خلا قبضه نه ده ورکړی دا هم ویلي که نه وایي دا شی ټیک نه دی مولوي صاحب سبب چې دی که نه سبب دا اصل کې د حکم دپاره ثابتېږي یاد ساتئ دا شرع سبب دی حکم یې څوک دی ملک نو سبب د چا دپاره ثابتېږي حکم دپاره شرع د چا دپاره ثابتېږي ملک دپاره چې کله سبب داسې و چې هغې حکم نه ثابتو چې کله سبب داسې و چې حکم یې نه ثابتو د سبب ثابتول هم لغوی چې کله شرع داسې و چې ملک یې نه ثابتو نو دا شرع ثابتول به هم څه وي لغوه وي داسې قاعده باندې پوه شولئ سبب دپاره د چا وي کتاب کې دي حکم دپاره چې کله حکم نه ثابتېدلو سبب به هم څه وي لغوه به وي اوس راشي دې مسلې له دلته هر یو د سبب دعوه کوي که نه د شرع او بیا ګواهان د دغه سبب اثبات کوي د شرع نو سبب خارج له ثابتول خو نه دي صحیح چاله خارج له چې خارج دی مالک شي ځکه قبضه د هغه سره قبضه نشته دی شرع به هو ملک یادومه ملک داسې بیا وره یار
قاعده باندې خو پوه شو کنه نو ملک فایده د خارج د پاره چې کوم گواهان گواہی ورکي ملک فایده خارج لنه ورکي چې خارج د مالک شي نو دغه شرع ثابتې لري لغوه او دغه د ذلیت گواهان دا شرع ثابتې ذلیت لکنه شرع ثابتې شرع معنی گواهانو کنه یار تاسو په اکثر خوځوي کنه د شرع د ذلیت گواهان شرع ثابتې چاله ذلیت لا خو ملک فایده نه ورکي چې نه ورکي نو دغه شرع ثابته دلم څه شو لغوه دا بلم لغوه د دم لغوه څنګه نه ورکي نور خبره کو ګوري وتا ولأن السبب سبب چې یرادو دا مراد کیږي له حکم د حکم د پاره حکم دلته څوک دی او هو الملك ملک دی واه نظم په مسله کې لا يمكن القضاء لذي اليد قضا نه د ممکنه د اليد د پاره قضا فیصله د اليد د پاره به اله کې چول د اومني چې خارج نه دا شی د خارج او به د تراله حالانکه ملخو د ذلیت دی نو یو بیر بدا منی چې ملک د چاو خارجو د خارج د پد ته ملک راغلی دی لا يمكن القضاء لذي اليد ممکن نه د قضا ذي اليد د پاره الا بملك مگر د یوم د دسی ملک د دسی حکم مستحق چې هغه د بل چا د پاره واجب وي هغه د بل چا ملک به اڅوک دی خارج دی خارج نه د تراغله پوه نه شي خبره مانی ورنو قاعده موږ داسې ویله چې سبب الا ثابتېږي چې مفیدی حکم وي چې کله سبب مفیدی حکم نه نو دا سبب لغوي به دلته سبب څوک دی شرع ده حکم څوک دی ملک دی نو دلته دا سبب دا شرع دا حکم نه فایده کوي نو دا شرع ثابتول گواهانی گواہی ورکوي دا صحیح نه دی وجه څه ده خارج له فایده ځکه نه ورکوي خارج له ځکه به مطلب جوړیږي چې خارج دا شی خرڅ کړي په قابض باندې او د قبضې نه مخکې به خرڅ کړي امام محمد رحم الله باندې سبکار در ټیک نشي او ذلیت لا مفیدی حکم ځکه نه دی چې تبه به دا ثابته چې دا شی په قبضه د خارج کې وو او به خرڅ کو بچا په ذلیت باندې دا به ثابته چې دا په قبضه د خارج کې وو په ملک د خارج کې وو او به د شرع په وجه چا تراله ذلیت ته حالانکه قبضه خود خارج له ثابتول متعذره ده ځکه قبضه د چا ده فلحال ذلیت ده په خبره پوه نه شولې نو شرع گواهانو ثابت کړل خو ملک حکم هغه نه فایده کوي دلته سره د یو صورت ذکر کړي ذلیت د پاره نه فایده کوي ځکه ذلیت د پاره به حکم له فایده کوي چې تاول ملک او قبضه د خارج ومني او د خارج ملک او قبضه منل متعذر دی ولی قبضه خو الریډي ښکارا د چا ذلیت ده نو فایده د حکم ورنکړه نو سبب ثابتول شرع ثابتول لغوه شنو ځکه مونږه گواهان لغوه کړه ونه رسېدلې پی دا ګرانو خو ته وګورئ ولأن سبب چې دی یرادو د مراد کیږي د حکم د پاره حکم څوک دی وهو الملك وهنا لا يمكن القضاء او د ممکن نه د قضاء لذل يد د پاره مگر الا بملك مگر په یو ملک باندې مستحق چې هغه ملک هغه د بل چا حق دی یعنی خارج د پاره ملک ثابت دی حالانکه دلته متعذر دی غل ملک ثابت او القبضه ده فبقي القضاء لند دار دلته دا قضا چې دا له د ذلیت د پاره وشوره ذلیت د پاره بکیږي خو به مجرد سبب صرف په شرابي او فایده به بکی نه یعنی حکم نه فایده کوي وانه لا يفيد ودا خو فایده نه ور کوي دی وجنه فایده نشته قضا ثم لو شهد البينتان على نقد الثمن فالالف بالالف قصاص لکبر وګوري اوس مسله دا ک یوسف ویلیو چې ما دنه بزر اخیسته 100 روپۍ می ورکړي زقابه زما ما ویلیو چې ما د یوسف نه اخیسته 100 روپۍ 100 روپۍ ورکړي نو وسو کومداري دي 100 روپو سره بچکو مزيبه قصاص وشي کنه
بس ما که 1,000 روپۍ هغه ته ما دعوه کړې هغه ته مې زر ورکړي هغه دعوه کړې ده ته مې زر ورکړي بس زر په زرو به خلاص شي. ثم لو شهدت البینتان که چېرې بینه دغه مذکور بینتانو ګواهي ورکړه علی نقد الثمن باندې مثلا زر فالالف بالالف قصاص عندهما شیخانو په نظم هم قصه ختم شي. خو دا هله چې کله د پیسې برابري کا مطلب یو طرف ته کم دراهیمي بل طرف ته هماغه شان دراهیمي اذا استویا کله چې دا سامانان دا برابر وي په جنس او صفت کې. هلکه دلته قصاص څنګه کې ځکه چې ما یوسف ته پیسې ورکړي دي ابیا خو شرا خو ټیک نه شول هغه باندې زما پیسې مضمونې دي هغه چې ما ته راکړي د هغه پیسې ما باندې مضمونې دي نو دواړو طرفونو د کومه قبضه ده مضمونه قبضه ده نو تبادله یې وشوه لکه قرض کې چې نو دا لوجود قبض مضموم ځکه مضمون موجوده د قبضه زمان ولا قبضه د هر طرف نه. تاسو په دې جمله پوه شوي که نه؟ وإن لم يشهدوا على نقد الثمن ګواهانو که چېرې د دې ګواهي نه وه ورکړې چې پیسې مې یو بل له ورکړي بس صرف دومره ویلي زما ګواهانو چې د خارج یوسف نه اخیستې د یوسف ګواهانو دومره ویلي چې د قابض مایت کې د نه اخیستې بس صرف دومره ویلي پیسو میسو خبره پکې نه وه. نو په دې صورت کې قصاص د امام محمد رحم الله رایې ده یعنی عدله بدله کول. څه مطلب ځکه خو ګواهانو له اعتبار ورکوي که نه هغه دواړه شیرا مني کې خیالي مې شروع کې مې ویل دواړه شیرا مني خو پیسې نه دي ادا شوي نو په ما باندې د یوسف پیسې واجبې دي او زما په یوسف باندې پیسې واجبې دي داسې ده که نه نو دا وجوب کې به قصاص وشي قصه به ختمه شي. وإن لم يشهدوا على نقد الثمن که ګواهي ونه کړي په نقد ثمنو چې یو ته پیسې ورکړي بل ته په دې ګواهي ونه شي فالقصاص مذهب محمد بې قصاص دا مذهب د امام محمد رحم الله دی للوجوب ځکه دا خو به شرا له دواړو شراو له اعتبار ورکوي د یو باندې پیسې واجبي د بل باندې واجبي وجوب منځ کې به قصاص وشي عنده امام محمد رحم الله په نسبت باندې. ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تهاترتا بالاجماع مولوي صاحب که چېرې دواړو ګواهانو ګواهي د بیع او د قبضې دواړو ورکړله د یوسف خارج دی زه قابض یم یوسف ګواهانو وویل چې دا شی یوسف اخیستی دی قبضې هم حاصله کړې زمانه او زما ګواهانو وایي چې نه یوسف نه دا اخیستی او د قبضه حاصله کړې قبضې ګواهي هم پکې ورکړي. دې صورت کې امام محمد رحم الله هم د شیخانو ملګری دی چې تهاترت البینتان وجه څه ده د نورو خبره خو زړه په زړه د امام محمد رحم الله خبره هغه وایي چې دلته موږ داسې نه شو ویلی لکه مخکې صورت کې ویلي وو چې اول ذلیت د خارج نه اخیستې را قبضه کړې ده او مخکې ویلي وو که نه ابې ذلیت واپس خرڅ کړي په خارج باندې لا قبضه نه ده ورکړې وردي کی دا بل طرف یې نه کېدلو چې اول خارج اخیستې ده او به لا قبضه نه ده کړې او په ذلیت یې خرڅه کړې دا نه کېدله که نه دلته دا هم کېږي ځکه قبضې خبره هم کوي خارج اول اخیستې وه قبضې هم اخیستې وه بیا واپس په ذلیت باندې خرڅه کړې وه پوه شوئ که نه قبضې ورکړې وه د دواړو طرفونه کېږي اوس کوم یو طرف اول شوی کوم وروسته شوی دی پته نه لګي نو تهاترت البینه. ولو شهد الفریقان بالبیع په بیع هم ګواهي ورکي والقبضې باندې هم تهاترتا بالاجماع ګواهان به ساقط شي په دې اجماع ده لأن الجمع غیر ممکن عند محمد رحمه الله ځکه جمع ممکن نه ده د امام محمد رحمه الله په نظم باندې ولی لجواز كل واحد من البيعين ځکه دواړه بیع جایز دي دلته دواړه تر هلته یوه بیع جایز وه چې اول ذلیت کړي بې خارج باندې خرڅه کړي او دا نه وه جایز چې اول خارج کړي بې په ذلیت وي دلته دواړه کېږي ځکه قبضو باندې هم ګواهي ده بخلاف الاول. وإن وقتت البينتان في العقار ولم يثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب اليد عندهما دا بل صورت دی جی شروع کې مونږ ویلو تاریخ نه بیان کړی که اوس تاریخ بیان شوی او د شراو مقه مسله ده د یوسف ګواهان هم تاریخ بیان کړی دی او ځمکې مسله ده ښه ما وویل ما ځمکه د یوسف نه اخیستې صورت به جوړ کړي یوسف وویل چې ما ځمکه د ده نه اخیستې همدغه ځمکه یوه هغه هم ګواهان پیش کړه ما هم پیش کړه
او تاریخ د شرام دواړو گواهانو بیان کړلو. خو د خارج د شرا تاریخ اسبقو، هغه یک تاریخ یادولو، مثلا ماده 10 یادولو، نو چاله به فیصله کیږي. اول نه لا ټول وخت اسبقي تاریخ ته وګوره، د چا چې شرا وروسته راغله به کیږي. هغه د یک تاریخ شرا خبره کړې و، ټیک دا ول هغه اخیسته، د بل د 10 کړي واپس ته اخیسته. نزلیت قابض د اصولیت قابض د شرا تاریخ وروسته د لبه ورکی. پاتې شول دا مسله چې هلکه قبضې نه مخکې بده واپس څنګه خرڅه کړې ده، نو قبضې نه مخکې خرڅول هم جایز دي. شیخین وایي نه رسوي پې ورته وګورئ. که صورت باندې پوه نه شوئ بیا واورئ، ښه ځکه دا صورت د یو بلې مسلې سره ټکراو خوري نه پورې واورئ. ما ویل دا مثلا دا پلاټ دی دا ما د یوسف نه اخیستی، زه ذولیت یم زما په قبضه کې دی. یوسف ویل نه دا ما د ده نه اخیستی دی. دواړو ګواهان هم پیش کړه. هغه ګواهانو تاریخ بیان کړو چې په یک تاریخ باندې یوسف اخیستی زما نه، زما ګواهانو تاریخ بیان کړو 10 چې په 10 تاریخ باندې د یوسف نه اخیستی او قبضه هم زما ده. نو دلته شیخین وایي چې ذولیت د باره به فیصله وشي. صحیح شو. اوس دا مسله چې اصل کې اول دی ذولیت خرڅ کړی په خارج باندې، یک تاریخ باندې به خرڅ کړی، بیا واپس په 10 تاریخ باندې واپس په ذولیت خرڅ کو، قبضه پې نه وکړي او خرڅ کو په بایې باندې واپس. دا خارج مشتری و، ګوره اول دی ذولیت ور خرڅ کو بچا باندې خارج باندې، نو خارج مشتری شو کنه. دی مشتری واپس په خپل بایې باندې خرڅ کو او قبل القبضه به خرڅ کو، قبضه لا د بای نه واصله کړي واپس به ور خرڅ کړو. وایي به کنه سباق نه کوي، قارو کې جایز ده. پوه شوي پې ورته وګورئ. وإن وقتت البينتان في العقار، کچری وقت بیان کو دواړو گواهانو د دواړو طرف گواهانو في العقار کې، بلم يثبتا قبضا، قبضه ثابت نه کړله، قبضه خبره پکې نه وکړي، چاري و قبضه کړی ده. او وقت الخارج اسبق، د خارج وقت اسبق و یک تاریخو، يقضى لصاحب اليد لب فیصله کیږي عندهما شیخین وبنز، فيجعل دا بدس شي کان الخارج اشترى اولا، دا مې ویلو کنه یک تاریخ باندې هغه اخیستی و، ثم باع قبل القبض، واپس خرڅ کو بچا باندې من صاحب اليد په خپل بای واپس خرڅ کړو. او هو جائز في العقار عندهما، صاحبین شیخانو بنز باندې عقارو کې دا جایز ده. ولې چې ما ته لغوک شیخه اصل کې دا مسله ده لکه مخکې مونږ ویلي او اوس هم دې مخکې مسله کې مو ویل عقار چې دي کم شي چې منتقل کیږي نه، پلاټ کور ځمکې، دا که یو سړی واخلي او لا قبضې نه یې کړي مخکې خرڅوي، امام محمد رحم الله په نظر نه ده جایز. شیخین وایي په نور اشیاو کې نه ده جایز، خو په دې عقارو کې کوم چې منتقل کیږي نه هغو کې جایز ده. دا قصه مخکې تېره شوې وه، کوم ځای کې وه؟ مرابحه او تولیه کې تېره شوې وه. په دې پوه شولې. دلته بیا هم راله دا مسله، توجه کوئ ښه. هلته بیا علامه شامي لیکلي دي په بایي نشي خرڅولی، په نور چای شي. د یوسف مانه پلاټ واخیستلو لا قبضه کړی نه دی، په ما یې خرڅوي نشي خرڅولی، اول بیا قبضه کوي بیا خرڅوي را باندې. او که په هدایت یې خرڅوي په بل چا یې خرڅوي، که قبضه کړی نه هم خرڅولی شي. هلته علامه شامي دا مسله ذکر کړې. دلته چې علامه شامي راغلی هم دې ځای کې دلته ویلي چې دا مسله ده که خیلي وبس په دې بایي هم خرڅولی شي. څه وایې؟ اشترى اولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد، په دې واپس خرڅ کړل او جایز فی العقار، ګور وی جایز ده عندهما. خیال هم دی که نه هم دی؟ عجیبه کار دا شوی. ښه تاسو لږ واورئ. صاحب د فتح القدیر چې دلته تشریح کړی که نه، دلته هم دقه شان ویلي چې واپس به د بایي هم خرڅولی شي. هلته چې تشریح کړی هلته وي په بایي نه شي. صاحب د طحطاوي چې دی، د طحطاوي او د شامي متن یو دی، هغه چې هلته کومه تشریح کړي مقه شان یې کړی، په بایي نه شي. دلته چې راغلی دلته یې بایي شي. څومره چې د هدایي شروحات دي که نه، څومره فقه کتابونه ما څومره کتلي، ټولو کې دا قصه ده. چا هلته دا خبره ذکر کړې نه د ځینې خلکو چې په بایي نه شي، خو اکثرو ده په بایي، یعنې چا دا نه ده ذکر کړي چې بایي نه شي، خو اکثرو ذکر کړي په بایي نه شي. او دلته ټول وایي شي. ما په دې مقصد پوه شوئ. نو د فقهاو دا یوه مسله ده مختلفې ذکر کړې. اوس کومه صحیح ده کومه نه ده صحیح.
هلته بیا علامه رافعي لیکلي دي چې علامه شامي چې وایي به دې بایي واپس نشي قبل القبضه وایي د دې څه وجه نه معلومیږي دا چې دا مسله غلطه ده. دلته چې کومه مسله ذکر ده صحیح ده چې یو سړی عقار په بل باندې قبل القبضه خرڅولی شي نه په خپل بایي هم خرڅولی شي. اوس پوه شوي که نه؟ وګورئ وإن محمد رحمه الله يقضى للخارج. دې مسله کې امام محمد رحمه الله خارج له به فیصله کوو. ولې لأنه لا يصح بيع قبل القبض. ځکه دا صحیح نه ده چې قبل القبض دې خرڅ کړي ځکه دلته خو دا صورت جوړېږي که نه چې اول د خارج دپاره بیې شي هغه دې له قبضه کړي نه وي واپس دې په ذولیت خرڅ کړي دا خو نه صحیح کېږي. بل صورت وإن أثبت قبضا يقضى لصاحب اليد لأن البيعين جائزان على القولين. اوس که داسې وکړي ګواهان ثابته کړي همدې مسله کې د عقارو کې چې د یوسف ګواهان وایي یوسف ما یاد کړي د ده نه اخیستې ده ازما ګواهان یوسف یاد کړي چې د هغه نه دا اخیستې ده او تاریخ هم بیان کړي او د یوسف تاریخ اسبقي د خارج والا تاریخ صحیح د شرع اسبق وي خو قبضه هم دواړو کړي قبضه نه په دې صورت کې بیا ټول اتفاق دی چې ذلیت له به درجی ورکو. امام محمد رحم الله سمر کړی دی څنګه چې اول به خارج اخیستې وه قبضې هم ورکړې وه واپس خارج را خرڅ کړله په ذولیت باندې او قبضې ورته ورکړله. پوه شولئ؟ امام محمد رحم الله هم جایز ګڼي. وإن ثبت که چېرې ثابت کې قبضم يقضى لصاحب اليد له به فیصله کېږي. ولې لأن البيعين جائزان دواړه بیې جایز دي اول په خارج باندې بیا په ذولیت باندې على القولین د شیخین او د امام محمد رحم الله دواړو قولینو کې دغه مسله شوه. وإذا كان وقت صاحب اليد اسبق اوس که د صاحب الوقت ید وقت اسبقو ګواهانو ویل په یک تاریخ باندې ذولیت اخیستې د خارج نه د خارج ګواهانو ویل په 10 تاریخ باندې خارج اخیستې د ذولیت نه. اوس به چا دپاره فیصله کېږي خارج دپاره اول ذولیت اخیستې وه قبضې کړې ده او بیا 10 تاریخ باندې واپس خرڅه کړې ده او لا ورکړې نه ده. وإن كان وقت صاحب اليد اسبق يقضى للخارج في الوجهين دواړو صورتونو کې قبضه شوي که نه فيجعل كأنه اشتراه ذولیت داسې به وګرځولی شي چې اول واخیستله ذولیت او قبضه پې وکړله ثم باع به یې خرڅه کړله ولم يسلم ورته سپارلې نه ده او یا ورته سپارلې وه خو هغه خارج واپس څه دپاره دله قبضه ورکړې ده او سلم ثم وصل الیه بیا دا شی واپس راغلی ذولیت ته بسبب آخر په وجه قبضې ته راغلی. قال قدري مولا فرمایي نورې مسلې اسانې دي. مولوي صاحب که یو مدعي سره 2 ګواهانو بل سره 3 یا 4 نه ترجیح به د ډېرو ګواهانو لواله ته نه ورکولی کېږي ځکه 4 ګواهان او 2 ګواهان یا 3 ګواهان او 4 ګواهان یا 5 ګواهان او 10 دا برابر دي چې یو پرې نصاب برابر شو 2 د نه خو له اعتبار نشته. وإن قام أحد المدعيين شاهدين که چېرې قایم کی په 2 مدعینو کې یو 2 ګواهان والآخر او بل قایم کی 4 فهما سوا دا دواړه به برابر وي. لأن شهادت كل شاهدين ځکه شهادت د هر 2 ګواهانو علت تامه دا دلیل تامه دی کما فی حالت الانفراد لکه چې یو طرف ته 2 ګواهانی کار پې کېږي که نه او که 3 مقشانی او که 4 مقشانی حالت انفراد مطلب چې یو مدعي صرف په خپله دعوه ګواهان پیش کې بل طرف ته دعوه ماونی لکه 2 پیش کې او که 10 پیش کې یو شانی. والترجیح لا يقع بکثرة العلل دا مشهوره قاعده ده ترجیح په کثرت علل نه وي بلکې په قوت علت مانی. خلک وایي که نه ترجیح په کثرت دلایل نه وي بلکې په قوت دلیلی اعتبار کثرت دلایل نه قوت دلیل دی. والترجیح لا يقع بکثرة العلل بل بقوة فيها بلکې په قوت باندې کوم چې په عللو کې علامه ورفع دا خبر اصول فقه کې ده. قال قدري مولا فرمای وإن كانت دار في يد رجل ادعى 2 أحدهما جميعها والآخر نصفها وقام البينة فلصاحب الجميع 3 أرباعها لکو ګورې آسان دی. زما و د دې دغه دی که نه زما و د یوسف قبضه کې کور دی زه د ټول کور دعوه کوم او دا یوسف د نیم کور دعوه کوي زه د ټول کور دعوه کوم
او د یوسف نیم کور دعوه کوي. نو د شیخینو رای د امام صاحب رحم الله رای دا ده سیدنا امام صاحب رحم الله رای دا ده چې دا څوک د پوره کور دعوه کوي دله بدري سی ورکو ګواهان دواړو راوستل ښه دا خبره پوره وکړي. یو د ټول کور دعوه کوي ګواهان یې راوستل، بل د نیم کور دعوه کوي ګواهان یې راوستل. څوک چې د پوره کور دعوه کوي هغه له بدري سی ورکو د کور، او څوک چې د نیم کور دعوه کوي هغه له به نیمه حصه ورکو. نوره خبره کوو څلورمه حصه وایم. وإذا كان دار في يد رجل، کله چې دارو بلاس یو سړي کې ادعاها اثنان دوه کسانو به دعوه وکړله. ما ویل چې دواړو په قبضه کې وو، دواړو قبضه کې نه مثلث سره روان دی، بیا وکې دی ورته هدایت سره کور ور سره دی. ما به دعوه وکړله ټول زما دی، یوسف به دعوه وکړله نیم زما دی. دواړو ګواهان راوستل، نو مال به د درې حصو فیصله وشي او د یوسف له به د یوې حصې څلورمې. وإذا كانت دار في يد رجل ادعا اثنان دوه کسانو به دعوه وکړله، احدهما جميعها والآخر نصفها وأقام البينة ګواهان قائم کړه. ولصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، جميع ولا بدري ربع ورکو، ولصاحب النصف لرب ربع ورکو. عند أبي حنيفة رحمه الله اعتبارا لطريق المنازعة، اعتبار ورکی طریقې د جګړې ته. څه مطلب؟ فإن صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصف. تاسو لږ بره وګورئ، هغه دا چې زه د پوره کور دعوه کوم یوسف د نیم کوي، نو د نیم کور په باره کې یوسف هېڅ هم نه وایي، خو زما شو ګواهان مې پې راوستي یا زما شو، باقي نیم پاتې شو. زه هم وایم زما دی، یوسف هم وایي زما دی. چې کله دعوه د یو شي باندې د ملک مطلق دعوه وشي او دواړه ګواهان راولي، مخکې مسله ویلې دواړو منځ کې به نیمېږي، نه پوهېږئ پې نیم خو مې آلریډي شو او بل نیم به زما او د یوسف په منځ کې نیم شي، نو ما ته به درې حصې میلاوي شي، هغه ته به یوه حصه. ورته وګورئ فإن صاحب النصف چې دی ګوره لا ينازع الآخر، د بل سره جګړه نه کوي فی النصف په نیمه کې. نو فسلم له بلا منازعین، بغیر د جګړې نه به ورته نیم وسپارل شي پوره واله ته. واستوت منازعاتهما، د دواړو جګړه برابره شوله په نصف آخر کې باقي نیم کې. نو فینصف بینهما، دواړو منځ کې به نیم نیم شي. نو وقال صاحبین فرمایي نه جي وایي درې ځای به کوو، دوه حصې به یو له ورکو، یوه حصه به بل له. هغې وایي اول به وکړو، ځکه مسله کې چې کله کل او نصف راشي نو مسله د دوه نه جوړېږي، نو بیا پکې د یوه دوه حصې د یوه یو وي، نو حصو کې اول وکړو د دوه نه څو جوړې کړه درې، چې درې حصې جوړ کړې دوه به یو له ورکو یو بل. دلته هم یو کې کل دی که نه، یو کل دا وکې بل له چا کوي نسب، نو دا د میراثو مسله د څونه به جوړه شي دوه نه. بیا به اول وکړو د دوه حصو به داسې شي لکه ځان له او نیمه حصه به ځان له شي، دوه حصو والا به دوه کو، یو حصې والا به یو کو، نو مجموعه به څو حصې شي؟ درې نه به مسله جوړه شي. وقال هي دا دار چې د بینهما د دواړو ترمنځ به شي اثلاثا. فاعتبره د صاحبینو اعتبار ورکړی طریق العول، د اول طریقې ته اول مضاربتې، اول به وکو او ضرب به ورکو، تین ته به بوزو. فصاحب الجمیع چې دی د دغه نیم دغه حصه چې ده که نه هغه به پوره کو، نیمه حصه به هم یو حصه جوړه کو، بله نیمه حصه به هم یوه حصه جوړه کو، دا بل نیمه حصه به یوه حصه جوړه کو. بكل حقه سهمين، فصاحب الجميع چې دی یضرب بكل حقه، وابخستل شي د هر حق د ضرب به ورکړی شي په کل حق د ده کې دوه حصو ته. یضرب بكل حقه، وابخستل شي، یضرب معنا یؤخذو وکړي ښه، یضرب وابخستل شي، وابخستل شي بكل حقه، ټول حق د سهمین دوه حصې. او صاحب النسب چې دی وابخستل شي د لپاره د نیم حق بسهم واحد یوه حصه. فیقسم اثلاثا، تین به تقسیم شي. ولهذه المسأله صاحب د هدایې وایي دې مسلې دپاره نظایر دي. تاسو په دې مخکې ترجمه باندې پوه شوئ که نه؟ یضربو معنا موږ څه وکړله؟ وابخستل شي، لاندې لیکلي هم دي ښه. یضرب فيه بثلث يؤخذ منه شيئا بحكم ما له من الثلث، دغه معنی وکړئ. ولهذه المسألة نظائر، د دې مسلې دپاره نظایر دي.
و ازداد او ازداد هم دي یعنی نور داسې مسلې دي چې امام صاحب پکې هم دقه خبره کوي چې کل والا له 3 حصې ورکوي نصف والا له یوه صاحبین وایي چې 3 ځای کوي کل والا له 2 حصې نصف والا له یوه حصه او د دې ازداد هم شته دی دغه ازدادو کې څه مطلب امام صاحب د صاحبینو په شان خبره کوي چې 3 حصې جوړې کوي 2 یوه له یو بل له او صاحبین چې د امام صاحب په شان خبره کوي څلورو کې 3 کل والا له یوه نصف والا له دې لپاره نظایر او ازداد لا يحتملها هذا المختصر کتاب احتمال نه لري چې ذکر کو وقد ذکرناها فی زیادات زیادات کې صاحب د هدايه کې زیادات دغه کې موږ ذکر کړی دي ولو كانت في ايديهما دا دغه سره جنګېدلې صورت ده کچري دا کور د دواړو په قبضه کې و دا صورت ما وختي ویل بهم چې پرې خودلو ما دې سب په قبضه کې کور دی به زه دا وکم چې ټول زما دی یې سب دا وکي چې نه سب زما دی اوس حکمدار چې کل والا له بټوله والا شي دا څنګه اولې د عبارت وای ولو كانت في ايديهما کچري دادار د دواړو په لاس کې نو سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه زدا عبارت هم دغه غیر نه ویل کیږي قسم نه کړي واوري ما ویل ټول کور زما دی ایسپوي نیم زما دی نو دا کم نیم کور چې خو ایسب به داوا نه کوي دا خو زما شو ازما په قبضه کې شو نیم کور به د سیمن فرض کو دا ایسب په قبضه کې پاغي داوا کوي نو ګوري نیم کور بس ما په قبضه کې حساب شي نیم کور به دغه په قبضه کې لکه نیم کور چې ما په قبضه کې دی پاغي غداونه کې دا خو بلا منازعه زما شو نیم کور چې دغه په قبضه کې دی پاغي جګړه ده ناغه قابض دی او خارجي ما او موږ ویلو چې بینه په ملک مطلق کې د ذلیت نه قبليږي ناغه د خارج قبليږي زه خارجي مغه کې موزمه بینه قبول شي غنیم بم دیواله داغه بینه باندې قبليږي ځکه غزلیت دی یاد مشي کنه دا مسله او ته وګورئ ولو كانت في ايديهما کچره دادار د دې دواړو پلاس کې سلم لصاحب الجميع تبور کړل شینم علا وجه القضاء ونصف ونم بور کړل شي لا علا وجه القضاء بغیر د قضا نه بداغشي لانه خارج في النصب ورکنا دا خو په دې نسب کې دا کوم چې قضا ورکو دا خارج دی او فیصله چاله کیږي خارج لا فيقضى ببينه د ببينه په فیصله وشي ونصف الذي في يديه او کوم چې دې کل ولا په قبضه کې کوم نیم دی پاغي باندې نصف ولا داونه کوي ځکه که پاغي داوه کوي نو به د نیم قبضه کې ولي نیولې دا خوستانه دی کنه که په هغه بقین باندې داوه کوي کوم چې په قبضه د کل ولا کې دی نه دا بقین تابع دا دویم نیم تا ولي نیولې دی ما خبره پوه نه شولې نیم د په قبضه کې دی کنه نصف والا او نیم د کل والا په قبضه کې دی نو که د کل والا قبضه کې چې کوم نیم دی پاغي داوه کوي نو دا کوم نیم چې دی خارج د دې نصف والا په قبضه کې دی دا د ځان سبن کړي بغیر د حق نه دا ظلم دی کنه دی دا نه صحیح کیږي دی وجه موږ وایو چې کوم د په قبضه کې دی هم دی کې داوه کوي دا زما دی نو کوم چې بقین نیم دی د کل په قبضه کې هغه کې څه داوا ما وا نه کوي نو کې داوا نشته نو قضا تم ضرورت نشته هغه دا غالډی شو والنصف الذي نصف اغا في يديه كم چې د کل والا في يديه صاحب في يديه كم چې د کل والا په قبضه کې دی صاحبه دا نصف والا چې دی لا يديه بداوا نه کوي لان مدعو ذکر د داوا النصف نصف کې دا او هو في يده سالم له هغه د پلاس کې سالم دی خلم نه کنه ولو لم ينصرف اليه دعواه کچری من وانلو دی طرف ته دینه سب تکم چې د په قبضه کې دی داوا ده کدی تر وانلو کوم چې نه سب والا په قبضه کې دی کدا ودی تر وانلو نو څه شو کان ظالما بامساکه به خو بدا ظالم می بدی بندول کې دا غدي او تاسو څخه قبضه کړی دی خیال نه کنه کچری د دس په قبضه کې کم نیم دی داوا من دی تر وانلو ابل نیم دی واړو نو دا نیم چې تا قبضه کړی دی خو به دا ظالم شوی تا ولا قضاء لند دار چې پاغه بقینم کم چې د دې کل په قبضه کې دیږي کې داوا نشته چې داوا نه نو به قضای
ولا قضاء بدون الدعوه فيترك في يده اغنی مدغه پلاس کې همدا صفات شی او بنیم ولدا قضا په وجه ورکی تاسو گئی